بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبره ستاسو بالکل صحیح ده چې دا درې نیم څلور کاله چې دی شپقدر ته هغه توجه نه میلاو شوې چې کومه توجه پکار وه او د هغې سره دا شوي دي چې نه صرف خلکو کې احساس محرومي پیدا شوې ده بلکې په مسلو کې نور اضافه هم شوې ده. خصوصا زه به دا ووایم چې د بجلی په مسلو کې ډېر زیاته اضافه شوې ده. کم ځای ته چې ګیس را رسېدلی دی نو هلته کې هم د لو پریشر مسایل دي. نور ځایونو ته دا ګیس رسېدل پکار وو هغه هم نه دي شوي. د هغې د وجې نه هم یو مشکل جوړ شوی دی. دغه شانتې تعلیم طرف ته هم توجه نه ده ورکړی شوې او د صحت سهولتونه هم چې دی هغې طرف ته هم توجه نه ده ورکړی شوې. قومي وطن پارټۍ دا پروګرام دی چې موږ د ټول شعبو کې ښه جامع یو منصوبه لرو او دې طرف ته به توجه ورکوو به که هغه د بجلی نظام دی د هغې بهتر کولو لپاره موږ سره پلان شته. د سوی ګیس نور خورولو او دا کم ایگزسټینګ سیستم چې دی دا هم ټیکولو چې دی دې لپاره موږ سره منصوبه بندي شته. د تعلیم نظام بهتر کولو د صحت نظام بهتر کولو د هغې موږ سره دغه شته. زموږ چې کوم منشور را روان دی په ورځ دوه کې به مشر د هغې اعلان کوي. خاص کر صحت له موږ هغې کې ډېر زیات توجه ورکړې ده او موږ دا غواړو چې زموږ کم بي ایچ یوز دي چې دا 24/7 چې دی دا کار شروع کړي لکه 24 ګنټې ورځې د هفتې چې دی چې هغه کار کوي نو ای سره به د خلکو مسایلو کې ډېر کمی به راځي او دې کې نور سهولتونو هم اضافه موږ به هغه شانتې دغه کوو. به دغه شانتې د یوت لپاره زموږ سره یو جامع پلان دی. په هغې کې خاص کر د روزګار په حوالې سره موږ پر یر چې دی یو دغه کړی دی چې بھئی دومره نوکری به پر یر موږ جنریټ کوو. به او سره دغه چې دی د یوت د هغوی د پازیټیو اکټیویټیز لپاره د هغوی بهتر تربیت کول لپاره چې دی موږ په سپورټس په حوالې سره او دغه شانتې نور چې کوم ایکسټرا کریکولر اکټیویټیز دي هغه پروموټ کول لپاره به موږ دغه کوو. بیا خاص کر آی ټي چې دی په هغې باندې زموږ یو فوکس دی چې یوت له موږ خپل یوت سیلف امپلایمنټ چې دی هغې طرف ته بوځو او هغې کې خاص کر فری لانسنګ او نور داسې کم کورسز چې دي د هغې لپاره موږ یو سلسله شروع کړې ده. دغه شانتې د انټرنیټ اکسس چې دی هغه خلکو ته دغه کېدل بهتر طریقې سره ملاوېدل او خاص کر یوت ته ملاوېدل د هغې لپاره هم یو پلان دی. نو دې باندې ټول باندې موږ فوکس کوو لګیو او دا موږ خپل یوت ته ویل غواړو چې موږ توجه په تاسو باندې ده او انشاءالله موږ به تاسو نه مایوسه کوو.